دا علم هم ګوره کله کله انسان د پاره چې د آخرت د تباہی ذریعہ جوړ شي. عام طور یو د دنیا علم دی یو د آخرت علم دی. دسی وایا د دنیا علم کته صرف د دنیا د پاره استعماله او په دې د پاره صرف دنیا به آباده او آخرت سره د کار نه نو دغه د دنیا علم هم تعالی پیدا در نکلا. ټیک د دنیا خو د لو غټلا خو چې د دې علم په نتیجه کې تا آخرت حاصل نکو ستاسو کردار نو ستاسو رب پہچان پکې نو. لکه نن د دنیا یورپ والا سره چې دینو علم شته دی خو رب سره نشته. علم سره شته دی د دنیا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا خو رب سره نشته دی. نه کوم علم چې تا خپل رب ته ونه رسي نه هغه علم ګره علم نه دی ګره. ها دنیا ته چې انسان له علم ورکړی شوی دی نو د علم اولنې مقصد رب پیژندل دي. قرآن مجید چې دنیا ته راغلی دی او د تعلیم آغاز یې کړی نو د څه نه کړی د علم نه کړی. اقرأ باسم ربک ځان پوهېږه خو په څه شي ځان پوهېږه په رب. نو دنیا ته د علم آغاز د رب د پہچان نشوي دی. کم علم چې سړی په هغې باندې خپل رب ونه پېژني هغه علم جهالت دی ګوره. هغه علم ګوره علم نه دی ګوره. ښه نه که د دنیا علم راولګېد او تا آخرت به وپېژندو نو دا ستا د آخرت علم دی. که د دین علم راولګېد او تا پې رب ونه پېژندو نو دا ستا د دنیا علم دی. دا هم په دې هم لعنت دی ګورئ. نه د علم په وجه باندې انسان خرابېدی شي ګورئ. ها کاغه د دنیا علم وو که د آخرت علم وو خو چې آخرت دې په آباد نکو او الله دې په ونه پېژاندو نه که هغه هر یو علم نو هغه چې دی نو ستا دپاره د تباهي سبب ګرځي. او زه د هغې تا ته مثال وایم. د شیطان سره د دین علم وو که نه وو د یهودو سره د دین علم وو که نه وو هغه علم یې د پیغمبر علیه السلام په مخالفت کې استعمال کو. شیطان د آدم علیه السلام په مقابله کې استعمال کو. یهود د نبی علیہ السلام په مقابله کې استعمال کړو. الله تعالی چې ټول عمر دوه غرق کړو. د دین علم ورسره وو د دنیا علوم هم د خلکو سره وو خو که دغه د دنیا علم چې دی نو آخرت دې په آباد کو سره رد پې کو پېژاندو الله تعالی به چې دی نو هلته هم درله کامیابي درکړو دلته هم دله درکړې ده. نه علم بجای خود ګورئ دا قیمتي څیز نه دی. دا الګ قیمتي دی چې په دې باندې ته رب وپېژنې ګورئ. زه تا ته وایم چې هغه علم یې زده کا د دنیا په باره کې هم او د آخرت په باره کې هم چې هغه تعالی دنیا هم آباد کړي او آخرت هم دل آباد کړي. کم علم چې ستا آخرت هم آباد کو او دنیا هم آباد کړي دغه ستا علم دی. او کم علم چې ستا دنیا هم خراب کړه او آخرت هم دل خراب کو نو دغه علم چې دی نو لعنتي علم دی. نه کاغه د دین علم دی خو تا به آخرت خراب کو نو دغه لعنتي علم دی. او که دغه د دنیا علم دی او آخرت دل خراب کو نو دغه لعنتي علم دی. په دې باندې کې نه ګورئ. کاغه یو عالم په خپل علم نازیږي په دیني علم او آخرت به ګټل نه بلکې د دنیا د ګټلو لپاره استعمالي او آخرت نه پیژني نو د اول د ټولو اول غرب دی ګوره. شیطان د ټولو لوی عالم د انسان نه تجربه ډیره وا هغه نه علم مخکیو او يهوديان هم دغه سيو نورم په دنیا کې چې د قرآن مجید چې زوي سورۃ غافر کې الله تعالی فرمایي فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. پیغمبران چې کلم قومونو ته راغلي نو د قومونو سره ګوره د دنیا د ګټلو علمونه وو او الله تعالی فرمایي په خپل علم باندې فخر وکړو او د پیغمبر علم د ځان محتاج نه کړو نو الله تعالی غرق کړو. ګوره که ستاسو د دنیا علم ستاسو سره او ځان د قرآن او د حدیث علم ته نه محتاج کوي نو دغه د دنیا د علم به تاسو غرق کوي. دا څوک دا قرآن مجید وایي. لہذا قرآن او حدیث د بازار محتاج غړي ګوره د دنیا علم د دنیا د بار استعمالوا خو چې آخرت د بار چې کوم علم دی چې هغه د الله او د رسول تعلیمات دي د هغې نه بزان خبره ته چې اسلام ونه پیژنې ته رب ونه پیژنې ایمانیات ونه پیژنې عقاید ونه پیژنې اخلاق ونه پیژنې د دنیا د ډیرولو د بار چې یو قانون ورانو نه چلو شو دغه خو بلا چې نو راغلي دي خپل رب نه پیری هغه علم به زده کې د دنیا د باره او د آخرت د باره چې رب هم پیژني او دنیا هم پیژني او آخرت هم پیژني. نو قرآن مجید فرمایي د پیغمبرانو علمونه چې خلق کو ترالو ناغه په خپل علم ناز وکړو غرور وکړو. تا ته پته ده نن سبا یورپ ولې خراب دی. هغه وی انسان په خوا چې دینو زګ بندګي کولا چې عاجز او علم وسره نو وسګو دنیا ترقی وکړه انسان سره علم دې په خپل خو دې دې خو دې ته نه محتاج دی بس سر نه ټیټي خو دې تا
دا څه خراب کو خپل علم وای دا کو سره علم نو زکه چې دینو انسان چې دینو الله تعالی ته راټیټو عاجزي پکې وا اوس کو انسان په خپل د دنیا د باره چې دینو خدای دی دا د دې علم دی ښا دا د دې علم دی او په دې باندې به جنانو د ذکرو تماشه به وکړي چې پلان کې وشو ستا علم د دې د باره چې تا د رب په مقابله کې جنانو راپورته کې چې تعالی صدر کړی دي دا ټول دنیا دا سیستم چې دا تکه دا د کوم وخت را روان دي او د کوم وخت د پیغمبرانو علوم را روان دي دنیا ته او تعالی معمولی غوندي د دنیا علم او تعالی د پیغمبرانو د علم نه انکار وکړو د رب د علم نه انکار وکړو داغه د بندګۍ نه انکار وکړو نه علم هم ګوره سړی خرابوي ګوره کاغه د دنیا علم دی او کاغه د آخرت علم دی او چې تی د الله سره چې دین وابسته نکلی نه هغه علم لعنتی علم دی د شیطان علم دی د يهوديانو علم دی او دا د قارون ویلو انما اوتیته على علم لي وای دا دنیا ماته د خپل قابلیت د وجه نه ملاو شوی دا نه څنګه چلو به څنګه چلو بیا چې خلک نیولې وګنه څنګه چلو چې اوس ما غسه روان دي په دې ځمکه کې نه پرب باندې بچنه درب نه دیوان لړی هغه علم زده کوا هغه دنیا ګټا چې درب نه دیواړې نه بدقه ته ویم بس دنیا ګټا علم زده کوا د دنیا غو زده کوا د آخرت مغه خو هغه زده کا چې دنیا کې دیم پکار شي او آخرت کې دیم پکار شي چې دنیا په غر کې نه هغه دنیا باندې لعنت دی او په هغه علم هم لعنت دی چې آخرت په ونه غټي غوري لہذا قرآن او حدیث سره تعلق ساده خپل رب چې دین مت پرېدا د اسلام سره تعلق ساده د ایمان سره چې هغه د دینو خراب نکي او کو دغه در سره نو درب د سره چې دینو تعلق نو او درب چې دینو د پرې خو دو نو ګور یاد لره خیر درته ويم بار د په الله می د قسم غر کې ګوري چې رب دې وا نه غستو او رب د سره نو نغر کې ګوري کدا ټول دنیا می د سونا درک لګره ستاسو د بیرانو د غر د سونا چې درته میلاو شي کنه خو چې د اور په بستر پرې وځي نو زما دې په الله قسم غر کې په قبر کې چې د اور په بستر پرې وځي اګه د دنیا کې دا گاڑی درله د سرونا شي او بنگلې درله د سونا شي او ټول د دنیا د خزې د لحور او عقلمانی شي کنه خو چې د اور په بستر پرې وځي نو ناکامي ګوري کامیابی څه ته وایي د اور د بسترې نه ځان بچ کول هغه زتا ته دنیا هم حاصله کا اخرت مو ګټه دنیا هم مبیلا او اخرت هم مبیلا